أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ د خپل توحید دلائل بیان فرمایل چې بشکه ستاسو رب الله جل شانه دی چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکه او پشپغو ورځو کې پیدا کړی دی، بیا قائم شو په عرش باندې او هغه پرده اچي د شپې په ورځ باندې او دا دوانه پر لپسیزي او راضي او دغه شان ور سپوږمۍ ستوري دا لګیا دي دغه په حکم باندې. نو ووري د الله جل شانه تخلیق دی، هغه پیدا کړی دی، حکم هم دا هغه دی. برکت والا ذات دی، د ټول مخلوقات او پالون کی ذات دی. نو چې کله د الله تبارک وتعالى صفات بیان شو او د توحید عقلی دلائل بیان شو، د الله تبارک وتعالى ذات او صفات ذکر شو، داغه ربوبیت او داغه د ټول کائنات د تخلیق د پیدا کولو ذکر شو چې هر څه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی. نو اوس بندگانو ته حکم دی چې تاسو دغه ربنا دغه الله نه دعاګانې غواړي او دعا هم په تضرع سره او په عاجزۍ سره او په پټه باندې غواړي، ځکه چې الله تبارک وتعالى د حد نه تیریدونکو خلقو سره محبت نه ساتي. نو فرمایي چې ادعوا ربکم وبلی تاسو رب خپل تضرعا په عاجزۍ و خفیه او په پټه انه لا يحب المعتدين بشک دی نخو خوی د حد نه تیریدونکي. ادعو د الله تبارک وتعالى نه غوښتنه کول، د الله تبارک وتعالى نه دعا غوښتل، سوال کول، د دې آداب ذکر کی. نو د دعا آداب سره لومبي تضرع او دویم خفیه، یعنی لومبي اول په عاجزۍ سره او دویم په پټه باندې د الله تبارک وتعالى نه سوال کول پکار. ځکه په دعا کې مقصود د الله سبحانه وتعالى په وړاندې خپل حاجت او خپل ضرورت او خپل بندگی هغه ښکارا کول مقصود دی. نو چې کله بنده د الله تبارک وتعالى د در محتاج دی، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے خلقو تاسو ټول د الله جل شانه د در محتاج دی. نو چې کله بنده د الله جل شانه د در محتاج دی، فقیر دی، نو محتاج او فقیر له پکار دی چې د الله تبارک وتعالى د دربار شایان شان د هغه نه سوال وکړي. نو لہذا چې څومره د یو مسلمان دعا
جاندار وي هغه همره د هغه زندگی هغه شاندار وي. ځکه د الله صادق و مصدوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای الدعاء مخ العباده، دعا دا د عبادت مغز دی. سورة الاعراف آیت نمبر 55. دعا دا د عبادت مغز دی او موږ تاسو په معاشره کې وینو چې د مزغونه د دماغونه چې کم انسان تیز وي الله تبارک وتعالی هغه ته سو ګنا زیات د نور خلکو نه دماغ ورکړی وي، صلاحیت ورکړی وي، نو هغه دماغ په ځای باندې چې کله استعمالوي نو هغه ټول نه مخکې په هر میدان کې دغه شان د عبادت مغز هغه د انسان د مؤمن دعا ده. نو لہذا چې څومره دعا جاندار وي هغه عمره د مؤمن زندگی شاندار وي. ځکه الله تبارک وتعالی د دعا ادب منتخي ادعوا ربکم وبلی تاسو خپل رب لرا تضرعا پعاجزی و خفیا او پپټا. دی وجنا امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله او جمهور صحابه کرام او فقهای کرام دا مسلک دی چې په مانځ کې چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای مقتدیان لرا آمین سرن یعنی په پټه باندې ویل پکار دی. ځکه آمین دا دعا ده چې الله ته زموږ دعا قبول کړي. نو د الله جل شانه په حضور کې التجا چې څومره په پټه باندې او څومره په تضرع او په خفیه طریقې سره وشي نو هغه بهتره ده. دی وجنا دعاګانو کې چې څومره د صحابه کرامو نه د تابعینو نه د اسلافو نه د ائمه کرامو نه د بزرګان دین چې کوم څومره نیکان خلق تیر شوي دي دا غوي دعاګانی منقول دي ټولي په پټه باندې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ترغیب د پاره تعلیم د پاره چې کوم دعاګانی غوښتي دي مقصد پاغي کې ترغیب او تعلیم چې خلکو ته دعاګانی زده شي او خلکو ته د دعاګانو د دعا آداب پته ولګي چې یو مسلمان با په خپل دعا کې سرنګي طریقې سره به دعا کوي، سرنګي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دعا آداب دي. ټول مخکې د الله تبارک وتعالى حمد و ثنا بیانول او دا غینه بعد په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویل او دا غینه بعد بیا ټول نړومبي د خپل ځان د پاره د خپل والدینو د پاره د خپل ذات د پاره د الله تبارک وتعالى نه بخشش او د مغفرت غوښتل د ګناهونو نه. ځکه چې تر څو پورې چې د بنده ګناهونه خپل معاف شوي نه نو بل چا د پاره بس دعا وکړي. ټول نړومبي د خپل ځان د خپل ذاتی ګناهونو د پاره چې د معافی طلب کول او دا غینه بعد د الله تبارک وتعالى د ذات نه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه نه بعد ټول نه لوی احسان چې په انسان باندې د خپل مور او پلار دی. مور او پلار د پر دعا کول رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دا دعا ترغیب قران کریم مونږ تراکې چې کله دعا کوي نو د مور او پلار هغه حالت یاد کې چې کله تاسو ماشومان وي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خپل بچپن خپل وړوکوالي چې ټوله شپه د پلار په سر باندې ناستو ټوله شپه مور چې د پغې کې نیولې ناسته وا او دغه چې دی نو ستا په یو سا اغشتو سره دا غوي زړه باندې درزار شروع شو او د جمی وګدي شپې هغه چې دی په ناسته په ګرځولو باندې تاسو سره تیر کړی دی رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خپل بچپن ځان سره دوا چې ستا په وړوکوالي کې چې کم ستا تربیت کړی دی تاسو سره کم مغزخوري کړی دا کم قربانیان ورکړی دی او د یخنی او د ګرمۍ سپیړې پلار برداشت کړي دي، مشقتونه برداشت کړي دي، تکلیفونه غمونه مصیبتونه برداشت کړي، نن ته دې مقام ته رسولې د مور پلار رسولې د الله د ذات نه بعد چې په انسان باندې احسان دی هغه د مور پلار دی. نو دعا په آدابو کې اول حمد و ثنا د الله بیانول، درود پاک ویل او بیا داغې نه بعد د خپل ځان د خپل ګناهونو دپاره چې د هغې نه معافي غوښتل او داغې نه بعد چې د مور او پلار دپاره دعا کول د خپلو اساتذه کرامو دپاره د ټول امت مسلمانانو دپاره دا د دعا آداب دی. او دعا په داسې انداز کې چې د انسان د بدن ویښته ودرېږي، په سترګو کې اوښکې راشي، په زړه کې د الله خوف راشي، په بدن باندې کپکپي تاری شي، یو خاص کیفیت د انسان په بدن باندې راشي، هغې ته دعا وي. یو دعا ویل دی او یو دعا غوښتل دی، دې دواړو کې ډېر فرق دی.
موږ او تاسو اکثر دعاګانې وایو ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تجعلنا فتنه، اکثر دعاګانو الفاظ موږ ادا کوو، دعا وایو غواړو نه. دعا غوښتل دي ته وایي دعا چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې د انسان په بدن باندې کپی تاری شي، د بدن ویښته ودرېږي، په سترګو کې اوښکې راشي، زړه کې رقت او نرمي پیدا شي او داسې کیفیت جوړ شي چې انسان خپل دشمن دپاره هم چې د دعا وکړي، عفو وکړي، بخښنه وکړي، بخشش وکړي، او دغسې چې دی خپل یو مخالف دپاره هم چې د خیر دعا وکړي، اخنه بخنه په زړه کیفیت بدل شي ته دعا وي. نو لہذا دعا د ویلو نوم نه دی، دعا د غوښتلو نوم دی. په دعا کې مقصود الفاظ نه دی، په دعا کې مقصود کیفیت دی. ځکه الله تبارک وتعالی چې دی علیم بذات الصدور دی، د انسان د سینو پر رازونو باندې الله تبارک وتعالی پوهیږي. زموږ استاسو سوچ کې خیالات تصوراتو کې نور خبرې تاویږي، لاسونه مو چت کړي وي او په ژبه باندې د عربي او د پښتو او د اردو داسې چې کوم اصطلاحي کلمات او خبرې وي چې کوم په عرف کې موږ اورېدلي او را روان یو هغه په ژبه باندې ادا کوو، یو خو بل خو کتل هم پکې وي، سوچونه هم پکې وي. نو دا دعا نه ده. د دعا خصوصیت دا ده چې د انسان د بدن د زړه کیفیت بدل شي. اصل د دعا مقصد دا دی. ځکه الدعاء مخ العبادت، دا دعا د عبادت مغز دی چې څومره د یو مسلمان دعا جاندار وي هغه عمره دغه ټوله زندگی هغه الله تبارک وتعالی چې دی هغه با مقصد او شاندار ګرځي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.